اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 98 واخلص بلکہ وہ نا لقد كان في يوسف واخوته تاکید سره دې په قصه د یوسف ادرونو دا کې آیات نشانه ډېرې للسائلین د سوال کوونکو لپاره. نو سوال کوونکي څوک؟ ما تاسو ته ویلي اهل مکه په اشاره د يهود رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته راغلیو چې اصل وطن د بنی اسرائیل خو حبرون سوی ورته ہیبرون موجودہ زمانہ کے ورته وی الخلیل موجودہ زمانہ کے فلسطین اتھارٹی سره دا ټاون هغه ته وی الخلیل د ابراهیم علیه السلام په نامه مشهور دی. خو هغه زمانہ کې ورته وی هیبرون چې دای خو په هیبرون کې د دې هیبرون د ایجپت او مصر ته څنګه منتقل شو او يهودو په کانسپیریسی باندې دا خلک راولېګل چې پیغمبر علیه السلام د دې خبرې جواب ورنکي بس د پروپاګاندا لپاره موږ له دغه خبره کافی ده چې دا عجیب پیغمبر دی. د پیغمبرانو هیڅ ورته نه معلومه او داوا لري چې د پیغمبر دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته سبب اطلاع درکړ. نو پیغمبر علیه السلام ته سبانه وړاندې دا ټول واقعا رااله. نو الله تعالی دا واقع په داسې انداز بیان کړ چې اپلای کړه د اهل مکه او د پیغمبر علیه السلام سچویشن ته. صحیح یو خود سائنس یو د اپلائیڈ سائنس. صحیح شو؟ نو دا صرف کیسه نه ده دا اپلای کړه چې تاسو معامله دی پیغمبر سره بعینه هغه شان ده لکه د یوسف علیه السلام د رونو معامله وا د یوسف علیه السلام سره. نمبر اول. نمبر دویم الله تعالی هغه له ذهن کې دا واچول چې تاسو دا کومه معامله کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره د قتل اراده کوي. څه کوي؟ د قتل اراده کوي بعینه د اراده د یوسف علیه السلام درونو هم وا. دا دویمه خبره. درېمه خبره چې انسان یو تدبیر کوي خدا الله تقدیر بل سي. د یوسف علیه السلام رو تدبیر داغه د هلاکو کو الله تعالی غل نجات ورکړه. بعینه د پیغمبر واقع بم دغسی تاسو به تدبیر د هلاک کوي الله به نجات ورکړي. څلورمه خبره چې تاسو به تدبیر د هلاک کوي الله به حکومت ورکړي لکه یوسف علیه السلام له حکومت ورکړ. پنځمه خبره چې تاسو به سبجیکټ دی پیغمبر ته بیا لکه څنګه یوسف علیه السلام رونه هم هغه ته بیا سبجیکټ دغه سټیزنو او چې کله هغه موافق وخته هغه موافق. تاسو به هم دغه مرحله ته رسئ چې پیغمبر نو بیا موافق واړی. خبر دین کراله لقد كان في يوسف تاکید سرا وہ پکسے د یوسف علیہ السلام و اخوته درون داکے آیات نشانه ډېرې لسائلین د پختنه کوونکو د پارا سوال کوونکو د پارا. اذا قالوا یا کاغچوي دوی لیوسف یقینا یوسف واخو ارور ددو بنیامین نامه یو ما بل ذکر کړ چې ضرور نامه یو بنیامین. نو دای دول سونو لس د یوې مورا ادو د بلې مورا لس د یوې مورا دو د بلې مورا او د بنی اسرائیلو دولس قبیله دا د یعقوب علیه السلام د زامنو نه شروع دي لکه د عربایز د عرب دولس قبیله د اسماعیل علیه السلام د دولس زامنو روان دي. اذ قالوا لیوسف یاد کا چوے دوی چی یقینا یوسف واخو رور دد احب الى ابینا دا زیاد محبوب دے پلازم تمنا زمو مقابلہ کے ونحن غصما حالانکہ منگ یو لوی گروپ یو. he must be a democratic one چې باید چې یعقوب علیہ السلام ډیموکریټک وي چې لسو کسانو ته پرایورټي ورکول خو هغه ګوره دوه کسانو ته پرایورټي ورکړي. مونږ رونه لسلو دی رونه دو دی داغه مینه دای سره زیاته ده. الا ابانا تاکي فرد پلازمونگا لفی ضلال مبین یقینا فواز خطا کی اقتلوا یوسفا وسنگ بد پلا توجه ځان تر اړوي د دې لپاره منصوبه ده تیار کړي چې یوسف علیه السلام مړ کړي. اقتلوا یوسفا قتل کړي یوسف او اطرحو یا وشړی دے ارزن یو لرزمکتا
یخلو لکم وجه ابیکم چی فارغ شتاستا مخد پلاستاسو وتکونو شیبتاسو من بعد رستد دنا قوما صالحین یو نیک قوم یعنی چی دے نیم خطا نو دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی قال قائل منهم اوی یو وینکر دوینا لا تقتلو یوسفا مقتلو یوسف والقو فی غیابت الجبے ادھے وغرزوے پتیارو دا کوئی کی یا پڈنگوالی دا کوئی کی غیابت ظلمت توئی تیرے توئی یا ڈنگوالی توئی تاسم ڈنگوالی ڈوب یس یلتقط ہو بعد السیارتی راپورتا کے بیدلا بعد مسافرین ان کنتم فائلین کچری ایتا صدا کار کون کی نو دی پلار درالت چی منصوبے تیار رکھا چی یوسف علیہ السلام بوزو خوب بہانہ بجوڑا ہوتا ہے ذکر پلار بے من سر پریجدینا نو دی ٹولو منصوبہ تیار رکھا ویزی چیزو پلار تا پا مارکا بس پا جرگا تاسا مرکا وائی که جرگا وائی دوارا وائی پا مرکا او پا جرگا او پلار تا بداو وایو چیر دا نوجوان دے تی دمرا دا سے یعنی بند ساتے چی دے چر تطلیم نشی دا دمرا دیر کنٹرول هم خانه دے دا اوور پروٹیکشن نده شو دے مونگ سر غولے گا مونگا بے سارات بوزو مونگ بشکار کو دے بہت خوشارش نوران التام قالو اویدو یا بانا او کلار زمونگا مالکا سشوی دی تابان لا تابننا چتا اعتماد نکے مونگ بانے امینان نجوڑے مونگا سمو نجوڑے امین ٹرسٹ ورتی مو نجوڑے لا تامننا چتا مونگ بانے اعتماد نکے علا یوسفا پا باب دا یوسف کے وَإِنَّا لَهُ امونگر دی یوسف دا پارا لناسحون یقینا خیر خواہانیو مونگر دا بدخواہ نیو تو باید کہ مونگ بانے اعتماد کی ارسلہ معنا ویلے گا منصر غدن صبا یرتاق ویلغب چی دے ریفریشمنٹ ہوشی یرتاق مانا ریفریشمنٹ چی دے فریش شی یرتاق ویلغب چی دے تازشی ویلغب ادوبیو کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً مددر پارا حفاظت کون کے ہو قال اوے یعقوب علیہ السلام انی تاکید سرز لیحزننی فکر من کئی ما لدا خبرا ان تذهبو بیچتاس ببوی زیدہ یوسف وخافو زیرگم ان یاکلہ الزیبو چی او بخوردلا الزیبو شرم لیو سشے لیو ویزی ریگم چی شرمخ بے اخری لیو بے اخری یعقوب علیہ السلام تا پتوا چی داورونا دارد پا حوالا بانے سخت ذہنیت نلری یوسف علیہ السلام پا حوالا سخت ذہنیت نلری او دویم خبرہ چی دوی دا ڈیزرٹو دا ڈیزرٹ کانت کثیرت الزیاب دا علاقہ کی لیوگان وو دیر لیوگان وو دیر نو چې وډیر و تاسو به بے فکر شي وي دې بلې وخوړلې و یعقوب علیه السلام دا خبره په دوه اندازه باندې استعمال کړه یو دا چې لیوګان دې ډېر نو کمر کړه تاسو وی بهانه تیار ده چې لیوراغه وی خوړه صحیح وانتم عنه غافلون اتاسو بجیدنا غافل قالو دویوے لئن اکلہو الزیبو وی خبر دادا لئن اکلہو الزیبو کچر اخوڑد للیو نبیا منگا تاوان تا تیاری تلتا جواب اگر مخفی پروت تے پوشیدہ و ہڈن پروت تے دی ذکر نکو چھ کچر دے لیو اخوڑا نو دین وٹ بلینک دی خبر مخیو نکلا دی خبر مخیو نکلا نو کدے لیو اخوڑا نو بیا سو زبردار تقدیر سے سره ده خبر ده انکراله یعنی دوی ورپسې خبره ونه کړه چې کدی له وو خورن بیا موږ مړه نه بس خدای ور لا ان اکله الذئب کو خلد للیو بس په دې ځای ستاسو او ورپسې وي ونحن عصبا حالانکه موږ یو مضبوط جماعت او مضبوط ډلې نو څنګه بلې و دې خوري الا اذا لخاسرون یقینا من بیو خسارہ کے تاوان کے فلما ذابوا بے چکل دوی بوت دے واجمعوا مشورے ہوکا اتفاق ہوکا اجمعوا مانا دی متفق شو پدے ہز ڈیفرنسز پکینو
ټول لس واړه په دې متفق شو چې او کوی ته ورځو، یعنی یو پکې اختلاف نه وکړو. واجمعوا د اتفاق وکړو ان پدے خبر یجعلوه چې واچي دے په غیابت الجب پتیارو یا په ډوبواله د کوهی کې واوحینا الیم امونګه انسپریشن کو یوسف علیہ السلام ته د قلب او دماغ ته واچو نو دې خو دې کوی ته ورواچو، کوی ته ورواچو، یعنی هغه کوم تاسو وکوي او بچ سلواغا هغه سلواغه چې لاندې کوله دې پاغه چې خو اول لاندې کوله برنه په وسای کړه صحیح یا رسای په ورپې خدا صحیح. نو یوسف علیہ السلام چې دغه تعالی اتفاق داسو د دې کوئی په دې غاړه باندې یو غټ غټ پروت ډبره پر دې په ډبره باندې وړاندې نو بس د ابو نه بچ کړی. واجمعوا ويجعلوا في غيابة الجب واوحينا اليهم مونږه انسپریشن کو یوسف علیہ السلام ته لتنبئنهم چې تبیتینا خبر ورکې دوی رب امرهم د دوی په دې معاملې باندې هاذا وهم لا يشعرون ادای تبدا احساس نکېږي چې یوسف نو واقعي رسو بیا واقع کې را روان دي چې کله د یوسف علیہ السلام سره ملاو شو په دویم ځل باندې سویم ځل باندې په دویم ځل باندې یوسف علیہ السلام ورته وی هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تاسو ته احساس تا چې تاسو یوسف سره او دا غرور سره سم معامله کړی؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، سه احساس درته وشته؟ بعض اوقات یو سړی جرایم کوي احساس ورته نه کیږي، لیټر آن ورته احساس شي چې دا کار واقعي ما ټول مرګ سړی سره جاته وکړه، ما ټول مرګ سړی سره. یوسف علیہ السلام احساس ورته ورکول هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، چې کله تاسو جاهلان وي، جاهل معنا احساس درته نه کېده. And that is something very bad, not to feel what you are doing as far as your wrong doing is concerned. چې دا څومره غلط کار کې چې احساس درته نه کی، باید د سړی په ځان ویریږي چې ما ته غلط کار احساس ولې نه کیږي. باید چې مسلمان کله غلط کار کوي he should have felt it چې واقعي دا ما غلط کړی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې راځي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه ته پوښتنه عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ورته او دا الله پیغمبره زب څنګه په دې پوهیږم چې زه د ایمان مالک خدای مال ایمان ورکړی، how I will come to know that I am a mu'min, I have ایمان، څنګه پوهیږم؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو میټر ورک، څه ورک؟ یو میټر ورک، وی اذا سرتک حسنتک وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. With something good which you have done, it will feel you happy, or something bad which you have done, it will feel you unhappy. So it means that you have iman. حضور علیہ السلام ورته چې یو کار ته د خیر وکړي and you feel happy. Oh, alhamdulillah. Yes, ما یو سړي سره help وکړه، سم وکړه لکه حاجي غني نثار احمد راواغسته او راي اوس سبق لا صحیح، اوس د طبيعت خوشاله شو چې ما نثار احمد سره یعنی یو خیر وکړو، دې معنا نه چې ګینه احسان په ورولم، خو بار ته ویل دا خیر کارو سبق ته مې راورسو او دې فیل کوي په دې کار باندې خوشاله، دې معنا در چې ایمان شته، دې معنا در چې ایمان شته. او یو سړي چې تکلیف ورسو یا څه غلط کار وکړو خو دې اپسټ شو سره سټرس کې شو، دې معنا در چې ایمان ورته اطلاع ورکړي، د ایمان میټر صحیح کار کوي کته پورته کیږي. صحیح شیرشاه لکه فار ایگزامپل شیرشاه چې علا موټر ورکړ، خو بهترین موټر دی، صحیح سب بهترین موټر دی، اول له ورکړ چې چلو سارا مرتبه دعا براته کې سبا کې راته دعا براته کې، او واقعي دې شور دې پدې چې دا موټر خو موټر دی صحیح، او دې پدې باندې خوشحال شي سارا مرتبه یو خو موټر د ایمان دلیل دی صحیح. او کنه شیرشاه بچا داسې موټر ور واچو چې بلدال ته بیا بدیل لاره کې ولاړی، خو چې ور وای شو یعنی ور خرڅ کو خو فیل کړه چې یاره ما خنه وکړه، ما شنو کړ، بیا هم د ایمان دلیل دی چې د ایمان د اطلاع ورکړي چې یو هډن سمثینګ رانګ. الله تعالی زموږ ایمان داسي. واوحینا الیهما انسپریشن کدتا لتنبئنهم چې تبا خبر ورکې دوی لا بامرهم هذا دوی په دې معاملې باندې هم لا یشعرون، حالانکه دوی تبا احساس کې چې یوسف وجاءوا اباهم، خو یوسف علیہ السلام خود کوئی کې ورو ورځاو، کوئی کې انټنشنلی او ارادتن د تیار کړ په صحرا کې، څنګه تیار کړ ما هم دی وخت پوری ایثار شو، ځکه
یو سړی چې مصنوعي جڑا کوي نو پرانا کې معلومیږي مصنوعي جڑا چې کوي پروشنائی کې معلومیږي نو دای وی تیار کې بلاړ شو اوس دې چې کور خواته را نږدې شو نو بس ځان راځي جڑا ولې صحیح اوس په تیار کې معلومیږي هم نه اچھا جانے کو خان دے اور سرگو نے اوش کیوں رہتی ہو کیسے گپ لگے وجاؤ اباؤ ارعال دوی پلار پلتا عشاءن ماسختن عشاءن سو ماسختن وجاؤ اباؤ ارعال دوی پلار پلتا عشاءن ماسختن یبکونا جڑلی قالو اوے دوی یا ابانا و بابا زمونگا الا ذهبنا منگلالو نستبقو د نستبقو مانا دارا چې شکار مکو غشی موشتل شکار مکو غشی موشتل او د نستبقو دویمه مانا دارا چې یو بل سره ریس کو زغستا مکولا یو بل سره زغستا کولا we were running with each other or we were hunting it has two meaning انا ذهبنا نستبقو چې مونږ لاړو غشي موشتل وترکنا یوسف اپریم خود یوسف علیہ السلام عند متاعنا سامان خپل سره صدر یخو واسکټ سپلای یا بوټ دا موږ سامان یوسف علیہ السلام واغی سره کینو مونږ پښکار اختش وترکنا یوسف اپریم خود یوسف عند متاعنا سامان خپل سره فاکله الذئب اخوړ دل شرمخ لیو وما انت بمؤمن لنا انیت تصدیق کوونکې زمونږه ولو كنا صادقین اگر کومږ رښتونیو وجاءوا على قميصه او دوی راوړو قمیص د یوسف علیه السلام راکلو کل په قمیص د باندې بدمل کذبن د دروغو په وینا د دروغو په وینا په قمیص باندې وینا چولې و ټول داسې وینا کې لړلو ومون چې رالو یوسف یعقوب علیه السلام هغه قمیص داسې راواغست نو قمیص لاندې باندې مخې ته شاته ګوري خدای قمیص نه خو تار نه وتلې دا خو ډېر ټیلنټډ قسم لیو څنګه ډېر هوښیار لیو چې ډېر هوښیار لیو first of all he took away the qamis of Yusuf علیه السلام and later on he ate it صحیح چې دا عجیب لیو نو داسې قمیص لیو پړو دی ورته آو ایسے خلی ہو کہ تعلیم یافتہ سڑا دے ہاں ہوشیار لے پروفیشنل ہو وجاؤ علی قمیصه رات للیو کل پا قمیص دبان لے بدمین کذبن فدروغ وینا قالا او یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکہ خیست کرے تاستا انفسکم نفسن استاس امرن یوکار بس یعقوب علیہ السلام نور سو نوی بل سولت لکم انفسکم امرا استاس زانون تاستا یوکار شایست کرو فصبر جمیل زوز دے کے سویرے شد سوائے دینا to show my patience what yourselves have beautified for you to what you have done قال بل سولت لكم شایست کرے تاستا انفسکم نفس استاسو امرن یوکار نو امک تاسو نفسونو تاسو یوکار شایست کرو تاسو وک فصبر جمیل پس زما معاملہ فصبر جمیل شایست صبر نو شایست صبر آغا دے جس سڑے دخلینا اس خبر نواسی شایستہ صبر to show your patience and stability and not to have any hue and cry and not to make any complaint that's called صبر جمیل جیسے صبر جمیل ہوئی چیز چیزی سوری سڑے نہ ہوئی خبری کمپلینٹ نہ کئی شکایتوں نہ کئی فضان درا کی دیزان وہی نہ یہ تو وہی صبر جمیل جیسے صبر فصبر جمیل واللہ المستعان اللہ تعالیٰ نے امداد گفت شوئے غلا ما تصفون پاغا عمل بانے چکم تاسو کوئی وجاءت سیارت اراغ لیو قافلہ فارسلو واردهم دی ولیگ خپل عبور اولون کی وارد مانا یعنی آغا ذمہ دار چا قافلے تا عبور اولون فارسلو واردهم دی ولیگ اغا عبور اولون کی سڑے فادلا اغزلن لکا دلوہو بوقا و سلوا غخبلا
نو چې څنګه دغه وګوره یعنی یو دای او بور اورون کې سړی هغه جوړ بوکې دا چې کوی ته ورلند کړه او چې بوکې راځتا د ضرورت نه زیاته درنه و ځکه سړی ور پورې نه خاطر that was more heavy than you one هغه دا څه کوته په دې پر سړی خبره برابر صحیح شیوه کته یا that's a young man very handsome man صحیح نو فورا نه هغه خپل قافلې مشر ته आवाज وکړ وجاءت سيارة اراغل قافلة فارسلوا واردهم دای اولیک واردهم ابو راولون کی خبل فادلا اغزرن دکلا دلو سلواغا ابو قخبل قال یا بشرا اوید یا بشرا ہائے زیر میں دربان دی ہیپی نیوز بشرا مین ہیپی نیوز وی زیر میں دربان دے حاضا غلام دا یو حلق دے واسرو بداغا واسرو ادوی دے پٹکو دا حالے کسا کو پٹکو واسرو دے پٹکو بزاغتا بزاغا اصل کے سامان دے چکم خرچی گی کماڈیٹیز بزاغا مین commodity which is sold, so they were thinking about that handsome guy that he's a slave, we will sell him. وَاسَرُّوا بِزْعَاغَا دوئے پٹک دے دس commodity او دس سامان پاوالا چا غلام دے واللہ غلیم اللہ تعالی غالم بما یعملون پاغچ دوئے عمل کو وشروه بثمن بخس درائم ادوی خرچ کدے بثمن بخس درائم ثمن بخس بخس مانا لگ بثمن بخس پلک قیمت بانلے دراہم مادودا 100 روپے دشمار 100 روپے دشمار ذکر دا غلا شے چوی عموماً سڑے تروے کئی سڑے ځان خلاصي سڑے څه کوي ځان خلاصي د 300 روپے موټري چاله 500 روپے باندې ورچی چې سوی مالک خبرې کی جماعت نه ځان خلاص کړی نو بس دیم دې په 100 روپے باندې خرڅ کړ وشروه بثمن بخس ادوی دے خرچ کو بثمن بخس په قیمت باندې درائم مادودا for a few dollars or for a few rupees پیو 100 روپے بانے وکانو پہ او دید دا پباب کے من الزائدین دا زاخلاسون کنا تھرو اوے کون کنا وقال اللذ اشتراو من مصر اوے آغا کس چاگس پہ او دے من مصر دا مصرنا لئمراتی اخفل خدتے ہوئے اکرمی مسواو چدلے او شکم را برابر کا مسوا where he has to stay a room where he has to stay اکرمی مین اجملی احسنی بیوٹیفائی کو یعنی بیڈ والا برابر کا سوالو کا یو کمرے کے والا بیڈ برابر کا التورتے یو ٹی وی کے دا یو بند وڑو کے فرج کے دا ایسا کیس میں دی یو سویٹ ور جوڑ کا یو سویٹ ور جوڑ کا جس ارینج میں روم اکرمی مسواو چه خیست برابر کا کمرد دو غصا اینفانا ممکن دا اینفانا چه دے بنفرا چه ممتا because the glow of his face he will be a benefit for us دے بمند پارا نفع بخشوی ذکر دی معشوم پا چہرہ بانے یا نوجوان پا چہرہ بانے یو گلو دا دا پا چہرہ بانے یا پا مخ بانے یو گلو دا یو شایستوالے دے غصا اینفانا ممکن دا چرے مونگل پایدرا کی او نتخذہو ولدا یا بمونگ دے انیسو بچی بانے وکذالکا امدغرنگے مکننا قدرت ورکمونگا تمکین مانا قدرت ورکول قوت ورکول وکذالکا دغرنگے قدرت ورکمونگا یوسف علیہ السلام دا فی الارض پزما کے یا پلیس مورکو in the same way we place Yusuf in Egypt انگا پلیس کو دے پیو خطری کرانے وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ او چی اخیدتا من تعبیر الاحادیث معاملہ فہمی تعبیر الاحادیث میں سچے دا خبر و پوہا یعنی معاملہ فہمی سچے معاملہ فہمی to find out the philosophy of certain things to find out the philosophy that's called تعبیر الاحادیث وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ احسان تر فرضی درتی تھا نا ہاں نظر دیتے ہیں لگ معاملہ فہمی چھ سڑے پا خبر ہوئی کی سڑے in depth یا فہمی دیا وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ
او دې د پاره چې مونږ د تعویل ورکو د خبرو د پوهه والله غالب علی امره الله تعالی غالب دې قوت لرونکي په معاملې خپل باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو لا يعلمون اغه پوهیږي نو دا یو وظیفه ده لدر کوم انو دا وظیفه چې کله د زورور سړي سره معاملې چا سره طاقتور سړي سره یا حکومت سره یا عدالت سره یا محکمه سره نو سحر یوصل یو کرتے یا یوصل ویخ کرتے دا آیت وای والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala will make your problem an easy one. ولما بلغ شده معاملہ بدلے آسان ہے. ولما بلغ شده اکل چورسید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اشد دا وای د عقل پختگی څه شي د عقل پختگی موجوده مرزي کو ته مونږه مچورټي وو. ولما بلغ شده اکل چې د اورسید مچور شي اتینا مونږه ورکدلا حکما قوت فیصله. حکما معنا قوت فیصله یعنی قوت فیصله دا د انسان او خصوصا د نارینه پہچان او شناخت دی چې د خبره کې فیصله کول شي یعنی کنفیوز نه څه شي کنفیوز نه بس خبره باندې فیصله کول شي بل دا خبره یاد څه کې یاد څه صحیح اباده سره داسي اب بزدل غندي فیصله نشي کولای یو کده مخ کې د بشاعي زیر پاکه هو یا مخ چهر یو طرف ته صحیح دا چې یو کده سره مخ کې درو ځونی د دې د خیر کار کیږي صحیح شو اپ جوان کې کنفیوز دي نو بس کنفیوز کیږي ما بس زمون په وطن کې ضرب المثل پته نشته چې تاسو وطن کې څه کوي چې دې چې په بل الفاظو کې زمون وطن کې څه کار چې کینو توکل کوو خدای باندې څه کوو نو موږ توکل دا نر دی ان دیو اپالوجي دیو اپالوجي او اندیشنه تاسو اندیشنه وای کنه وای موږ توکل دا نر دی اندیشنه دا شذ ده اندیشنه مکوا بس just jump, go ahead and do whatever you want to do. If you are confused, you will never do anything. صحیح دا نو قوت فیصله دا د انسان شناخت دا د انسان شناخت دی ځکه بعض اوقات خو به دا فیصله دومره زر کې کدی اونکړه you will lose it ته به لوز کی صحیح شو اجه غنی تاسو سره یادی څه خبره به یادی نو معنا دا چې قوت فیصله چې بس خبره ده فیصله کا ذریعہ طرف تک فیصله کا زر یو طرف ته کنفیوز کیږي ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عجیب خبر وکړه چې احرص على ما ينفعك واستعن بالله ٹھیک ته سوچ think about a specific thing which is of benefit for you. But the moment you found out that's good for me, just go ahead and do it. Huzur alayhi salatu wasalam فرمائی کہ احرص على ما ينفعك, be eager, anxious and brave. چې شی د فائدې وي د دنیا یا د آخرت د فائدې نو بس ور مخکې کېږي البته واستعن بالله الله نه امداد غواړه چې والله دا کار کوم خدای ته مې مرګ شي خدای تمہیں مرګ نو تاسو سوچو کو او شروع وکړو نو په اعتماد شروع کا صحیح وان اصابك شيء کتا ته رزلٹ ادروائز راغی if the result came otherwise نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي فقل ما شاء الله وما قدر بس انت بیا عقیده دا په خوساته چې دې پټ الله سبحانه و تعالی has decided دا الله تعالی فیصله ده ولا تقل پیغمبر وایي چې او کارو شاغینه پس بیا دا موایا چې لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا if I would have done it like this so it would have been like this. Don't do that. What happened? That is the decision given by Allah subhanahu wa ta'ala. دا په کوم خبره کې وته وای کدا چې مې کړی نه داسې بشیو او کدا چې مې کړی نو داسې بشیو ان سار احمد وایي کومه ټرانسمیشن چیک کړی نو بنو ناس شوی صحیح نه بس مو آیا بس ټرانسمیشن کې نه تو تور بلا ورسې د خدای په فلاوه د خدای بل درک تخفق نه که خبرې نظر کولې شم صلی الله علیه فصل کار نه کیه
بیا بہت اجباری زه اوسم په دې یقین دی چې د به د دې ګاډي نه دا قیمت به غلیظ دی دا یې په څو اخیستی و او کله به یې اخیستی و بس نور څه څه غواړې داسې د اجباري یو ګاډی و ستا و که کرجان د دوی یو ګاډی و نو ده په 3 ځله د انشورنس ته پیسې واخلې 3 ځله یې ګاډی ولما بلغ شدو کله چور سیر دے خپل مچورټی تا آتینا ورکمون دتا حکمن قوت فیصلہ وعلما اپوها علم وكذلك نزد علم مراد نبوت ته لدنی علم وهبی علم God gifted knowledge دې علم نه کوم علم مراد God gifted knowledge چې الله تعالی ورکی او هر پیغمبر ته الله تعالی کوم علم چې ورکی دا God gifted دی پیغمبر of Allah subhanahu wa ta'ala has never been student of anybody پیغمبر چې چا شاګرد نه he is getting what he is getting directly from Allah subhanahu wa ta'ala د دې وجه هر پیغمبر هغه الله تعالی د پلان مور د لاسه وباسي موسمی د پلان مور د لاسه وباسي ابراهيم عليه السلام ته وګورا بس بالکل ابتدا کې پلان پر ټسل لاغه لا سره ټسل لاغه بس د پلان باندې ګرانه یو سایت کړه د پلان باندې ګرانه یو سایت موسی عليه السلام هغه پسند کو ورواچه وبو کې پریدا عیسی عليه السلام هغه به پلان پیدا کړ عیسی عليه السلام هغه به پلان پیدا کړ یوسف علیہ السلام د کوی ته ورغلو چې پلان ملي شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه یتیم پیدا کړ جوړ پلان یې نه او وجه زکه چې پلان وی او د پلان په نگرانۍ کې بچي پاتې شي نو لیټران کله ټیلنټډ وی او خلک دا دعوت کول شي چې پلان ول ډېر تعلیم ورکړي دي څه شي دي پلان ول ډېر تعلیم ورکړي نو every messenger of Allah subhanahu wa ta'ala mostly has never been under the supervision of his parents. Say, and all of a sudden after 40 years, he started talking in such a philosophical way, it means that he is getting something from Allah subhanahu wa ta'ala directly. That's the masala. That's the masala. Dawood alayhi salatu wasalam, Sulaiman alayhi salatu wasalam, the hit training le orkar. Ahu uzgar do garib. Adura masruf sadayo, numra le hukumat che uzgar no training ka. ولما بلغ شدو کله چور سره دے اشدو خپل مچورټی تا آتینا مونږ ورکدلا حکما قوت فیصله وعلما دته وی وهبی علم سوی وته وهبی یا وته لدنی علم God gifted knowledge کوم علم God gifted knowledge where somebody has never studied anything and all of a sudden he became a alim. And the same thing happens only to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. دا مسئلہ سے چاہ سر کیجئے پیغمبر سر ولما بلغا اکل چور سیر دے اشدو میچورٹیتا آتینا ورکمونتتا حکما قوت فیصلہ وعلما او وحبی علم وکذالک دارنگے نجز محسنین مونگا بدلورکو نیکو خلقتا نو یوسف علیہ السلام چې چا اغسطو چا اغسطو وزیر اعظم پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو آف دیٹ ایریا صحیح ناخذ توبے چې دل په دې پیلس کې بهترین غو کمره تیار کړه بهترین کمره اوس دیکھو هینډسم مین اف 17 or 18 years څوره کالو ډول 140 کالو او هینډسم سړی هینډسم شایسته سړیو صحیح اوس دغه حکمران خدوا داغه ورته اراده بدل شو داغه ورته نیت بدل شو ناغه دروازه بند سیو دروازه بند کا وراودت التي مطالبه کدنا ډیماند یو وراودت التي ډیماند کدنا التي اخذه هو فی بیت اچ دې پکور داغه کې غن نفس د نفس د ډیماند ته وکړه د څه ډیماند وکړه د نفس د ډیماند ته وکړه to fulfill my desires وغلقت الابواب اغه بند کړه دروازه وقالت او وی یوسف علیہ السلام ته هي تلک تقربنی come close to me
ما تراشه قال اوید مغاد اللہ ویزپن اغوانو اللہ تعالی بانے انہو ربی تاکی سرا اللہ تعالی رب زما دے احسن مسوایا چی خیست کڑے درا ٹکانا و داستوگ نظما انہو شاندہ دے لا یفلق الظالمون چی فلاو کامیابی نومی ظالمان someone who will violate the rule of Allah subhanahu wa ta'ala will never have any success in this life. یہ بکله کامیاب نشي چې خدای ور سره دور احسان کړي الله تعالی ولا ځوان ور کړي الله تعالی ولا صحت ور کړي الله تعالی ولا خوبصورتی ور کړي الله تعالی ولا په دیار غیر کې په پردي وطن کې په پردیس کې ولا خشته کمره ور کړه هر قسم فوډ ورته هم مهیا ده خوراک ورته هم مهیا ده دی وایله شنو کې د زناکارای غوندې دا ناروا کارو کې دی بکله کامیاب نشي وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ عطا کی سرا قصد کرو دیکھ دے یوسف علیہ السلام تا قصد پیجنے مضبوط ارادہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اَيَقِينًا مضبوط ارادہ کرے و دیکھ دے یوسف علیہ السلام تا وَهَمَّ بِهَا یوسف علیہ السلام بہم ارادہ کرے و دیتا لولا الرعا برحان رب کچر دن ویلی دلے برحان اورنال پروردگار پر نو چسنگا اگیتن ڈیمانڈو کو اللہ تعالیٰ فوراً والا زڑکی انسپائر کرل چھ خبردار دا کار گوڑے دیر لوئی ناروا دے دا کار دیر لوئی ناروا دے علامہ فرمائی چھ سبق پڑھ پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ تعالیٰ والا زڑکی واچل یوسف علیہ السلام تھا ہی انسپائرڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسپائرڈ یوسف کے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو خبر دنیا امام جوڑے گے تو خبر خلقوں نے پار رول ماڈل جوڑے گے ستا جون دا سے پکار دے سوک پیدا سے گوتا اچھا تنکی ستا جون سنگا پکار دے منگا وہ پلانی تا سوک گوتا نشی نیولے جون دیر صفات ہے کرنے جون دیر یعنی سوک پہ اعتراض نشی کولے سوک پہ سابجیکشن نشی کولے ذکر پہ جون کی غلطی کرے ندا سانے پاک صاف ساتھ رہے تو پیغمبر ہر یو د پیغمبرانو مخکوم داسې پاک صافي چې څوک په اعتراض نشي کولی او دغه وجه ده چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کله اهل مکه ته دعوت ورکو نو خپل ځان ورته لومبې روان وکړ فقد لبثت فيكم عمرا من قبل ما تاسو کې 40 کاله 40 years مستاسو میس کې تیر کړی افلا تعقلون تاسو لږ عقل استعمال کړئ have I ever spoke anything which is lie? Have I ever cheated some guy? پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ نے تپوس کو چې د 40 کال کې په 40 years کې تاسو تجربه زما متعلق څه ده هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا په دې 40 کال 40 years کې زریښتونه کدروغزن زریښتونه کدرو آی ورته ما وجدنا فیک الا صدقا تاکہ سوائے رښتینوال نه بل شی مونږ کتل نه you are a honest man. You are trustworthy. Same was the case of every messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth message to be a role model. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اَيَقِينًا دے ارادہ کرے ودتا وَهَمَّ بِهَا دبوم ارادہ کرے ودیتا لولا الرعا برحان رب کچری نیوینی دلے برحان پروردگار پر کذالکا دغرنگے لنصرف عن السوء کذالک دارنگ داکار منگو کچوالو دنا السوء بدی والفاشا او گندکار انہو من عبادنا تاکی سرو دے دا بندگانو زمنا المخلصین دا خالص کروشو بندگانونا واستبقا البابا اس دوی دا ڈائلاگ یا کنورسیشن یا دا سوال جواب پوشو چی خودی تنے ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کا خودی ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کو او پلی دا واغستا چې زما خدای ما سره دور احسان کړی دی زوز دا خدای قانون په عمل کوم نه نارواو کو صحیح ناغشده آی په حمله وکړه اشده په حمله وکړه یوسف علیہ السلام منډه والا واستبقا البابا ادے دوارو منڈو والا اس باختر البابا دروازے طرف تا وقدت قمیصو من دبرن دے غشلو قمیص ددو من دبرن دشانا وعلفیا سیدہ ادے دوارو منڈو سیدہا ما خاون دے خزے لدل باب دروازے سرخواتا چی دوی دوارو اس باختر یوسف علیہ السلام مخیو and she was following him to catch him
صحیح دروازې طرف ته چې دروازه کولاو شو خاوند راغله د خدای خاوند راغله دروازه کې ولاړو اوس هیبت ته دواړه څنګه کیږي تاسو څنګه کېدل وای دواړه یعنی منډه والا دواړه څنګه کیږي what's going on سوش واستبقا الباب دے دوارو منڈوالا دروازے طرف تا وقدت قمیصو دے خزوشلو قمیص ددو من دبر اندشانا والفیا سیدہ دے دوارو منڈ خاوند دے لدل باب دروازے سرخواتا قالت دے خزوئے اس دا خبرہ کے اڑان دشوا دا خبرہ کی وړاندې شو او دنیا قانون کې دا وی چې عموما څوک پر رپورټ لاچ کولو کې پولیس ته وړاندې درشي داغه شی لګون وي داغه later on you can find out that who is right and who is wrong but from the very beginning someone who went to police first he will have it say that's what happened to that lady she filed her report with her husband first قالت ما قالت اوید خزے ما جزاء من ارادا ند بدلا و سزا دا آچا چیرا دیکھڑے بے آلکا شدستاتا سو اند بدایو دنارواو اللہ یسجنا مگر داچ دے جیل کی واچولشی او غذاب علیم یا واتسخت سزا ورکلیشی دی ورطوبے ویچه کم سڑی ستا پا غیر ازرائی کی ستا شد تناکار اراده کری دا غب بدله دا پکار دا چی یا پا قید کی واچول شی یا ولا بلا سزا ورکلی شی قالا اس آغا خاون دے یوسف علیہ السلام تو قتل like gentleman what's going on یوسف علیہ السلام ورکل زسوا قال یوسف علیہ السلام ہی راودتنی دی زمانہ ڈیمانڈ کرے دے غن نفسی زماد نفس وشہد شاہد من آلہا اس ددی شدے پکور کے ددی یو معصوم خریو پا کریڈل کے زنگو کی زنگو کی یو معصوم خریو دی بے کفالت کو زکر دالا والا دوا دا سوا دالا والا دی خپل بچے نو ناغ معصوم بچے خریو سن آف ہر سسٹر نا پا کریڈل کے ہو آغا دے دے کفالت کو آغا ورکوٹی معصوم آغا لگیا خبری شروع کرے قال یہ راودتنی غن نفسے اوید یوسف علیہ السلام چی دے زمان ڈیمانڈ کرے دے غن نفسے دا نفس زمان وشہد شاہد من آلہا گواہیو کریو گواہی کون کے من آلہا دا اہل دا دے خزینہ دا معصوم مین ابوائی انکریڈل انکان قمیصو ویکچریوی قمیص دے یوسف علیہ السلام قدہ سلول شوی من قبل دمخنا فصدقت نبیاد آخذر استنی دا وهو من الكاذبین او دید دروجنو سخدے کہ دا قمیص سیری شوی دمخنا نمانا دارا چی دا اٹیک کردے اگے پوش کردے دا اٹیک کردے اگے پوش کردے نو قمیص مخی نشلی لدے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ او ایکر دا قمیص لولے شوی من دبر دشانا فصدقت فقط وَإِنْ كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اکچری وی قمیص دا دشلول شوی من دبر دشانا فَكَذَبَتْ نبیاد آخذ دروغ ویردی وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ او دے درستن سخدے فَلَمَّا رَعَا قَمِيصُ کلچ دے خاوندو کتو قمیص دے یوسف علیہ السلام قد من دبر چشلول شود شاہ طرفنا قال اوید خذتا he told his wife انہو من کیدکن that is your plot and your conspiracy you have done it because his qamis is torn from behind not from his front qamis is sharish lidalade makhinana so that is from your side not from him قال انہو من کیدکن ویتا کانسپیریسی و تدبیر استادے ان کیدکن لا ویتا کی سر ناکار تدبیر استاسو او خضو عظیم دا دیر لوئے دے یوسف اس دا زمان شیخ سلوی رحمه اللہ ویدا غٹ خلقی ندا دا خضر لی دیریگی صحیح ندا دا آغا دور خبرو انن تقریبا دیرش پیزو دیرش کالا باقی چه شیخ سلوی اس بمون دا سوی تو خلق دا خضر لیریگی وہ صرف گھٹنے لے گی Now everybody is afraid of his wife. Yes, and especially living here in America, everybody is controlled by his wife. And if somebody has a wife, yes, subhanallah, who is a wife? So not only he
she will control the wives of others as well. صحیح. او چې خدای کنټرول کړي now the husbands are controlled totally. They will follow you because their ladies are following your lady or your wife. نو شیخ صاحب رحمه الله وی دا غټ خلک وی دا د خزینه ډیر یریږي. صحیح. نو دا خو ته معلومه شو چې the wrong has been done by my wife. ناروا چا کړی څه دې کړی دي. خو دی یوسف علیه السلام ته ریکوست کو. he was requesting Yusuf, please don't tell anybody. یوسف وی او یوسف عارف عن هذا مخواړه و دې خبره نه. مخواړه می don't tell anybody. Don't tell anybody. اچھا ترا سموایا یوسف یوسف عارف عن هذا مخواړه و دې خبره نه واستغفر لذنبك. اوس دا مسلمانان خو نو استغفار دلته په معنا د استتار ده. واستغفر لذنبك hide and cover your sin. hide and cover your sin. خزه ته وی تخپل ګناه سکه پټکا چتر خبر مکوا. واستغفر او پټو ساتا لذنبك گناہ پر انک کنت من الخاطئین تاکي سرته د خطا کارونه. اوس دی خو وګوره دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پټیږي نه. ها دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پټیږي نه. دا عاشق سره چې دې ځان لګیایي دې فریشه وي څنګه شي فریشه بس دا چې داسې ناس نه جباري ته وایي هغه فلانه ډېر سره دی. صحیح. یا فلانه ډېر خزه ده. بھائی دا خزه سره تاسو تعلق ته بار بار تذکرہ کوي. نو پته ولګي something wrong is going on. صحیح. ځکه دا سره کنټرول کېدای نشي. الته زړه پوښ کوي دماغ نه پوښ کوي زړه پوښ کوي. نو ډېر لګیم د خبره کوي. نو دا خزه دا بلګیا وا یره زمونږ یو غلام دی ډېر شاعر دی ډېر شایسته ځوان دی ډېر خوش اخلاقه دی. خدای ولا خایست ورکړی. اوس یو خدا چې د پردي سړي دوه تعریفونه کوي. نو کله د پښتنو وطن کې خدا د پردي سړي یو ځل تعریف کول شي نو د څنګه تعریف کوي په هغه باندې مړی. صحیح ده کنه. تاسو باندې چې خدای حساب یې قباسي تاسو پردي سړي ته د پردي سړي خبره سره کوي. بل دوار کو یو کار کیږي نه. وقال نسوة في المدينة او استشهد في المدينة پشار کې امرات العزيز چې خزد عزیز. نو عزیز دا د سړي نوم نه دی. عزیز دا د پوزیشن نوم دی لکه پریزیډنټ څنګه څه باچا یا رئیس جمهور یا صدر اعظم. نو عزیز مصر دی پریزیډنٹ آف ایجپٹ. وقال نسوة اویس شزو فی المدینة پشار کے امرات العزیز چه خضر پاشا تراوید فتاغ ڈیمانڈ کے دو غلام قلنا غن نفسی دا نفس داغ قد شغفها حبا تاکی سر زرطن نوتر دے حبا محبت پہ اعتبار انا لنراها تاکی سر منگوینو داخذا فی ضلال مبین فواضح خطا کے. She is doing a very big mistake because he is a slave and she is in love with her slave. Now غلام سره محبت کوي. فلما سمعت بمكرهن کله چې دی واورېدو دا پروپاګاندا دی. مکر معنا پروپاګاندا. فلما سمعت بمكرهن کله چې دی واورېدو بمكرهن پروپاګاندا دی خذو ارسلت الیهن نو دعوت ولېګ دویتا دایله د لنچ تنظیم وکړه. څه وکړه؟ د لنچ او دعوت ورته ولېګا چې لګ دای ته خیم دی خو صرف داول درې چې غلام دی لکه چې ویني چې پته ورته ولګي. ارسلت الیهن دیته دعوت ولېګا واعتدت لهن متکا اتیار کدوې لپاره متکا معنا ویل ډیکوریټډ پلیس. متکا معنا قربچه بالستان ورته کې خدای. صحیح. او دوی راوغستی. وعاتت كل واحدة اورکا هر یویشدت منهن دوین سکینا یو چاڑو سوچے چاڑو یا چاقو. وقالت اخرج علیہن ابیائی اوے یوسف علیہ السلام تا اخرج علیہن ویرا اوزر دوی مخطا فلما رأینو کلچ دے قضو یوسف علیہ السلام کتو اکبرنہو دا اکبرنہو مانا دارا دیکھو گورا
ډیر سپیریئر وګڼاله چې he is not a usual gentleman or he is not a usual اکبر نه like this. یوسف علیہ السلام وقت تیر شو what a handsome man. سشایسته سره دی. اکبر نه هو ډیر لوی وګڼ وقطعن ایدیهن ادوی کټکړې خپل لاسونه وقطعن ایدیهن وقلنا اویدوی حاشا لله سبحان الله. amazing. حاشا لله ما هذا بشرا نردا انسان دغام انسانانو پشان ان هذا الا ملک کریم ند دې مگر ډېر معزز فرشتہ دا دومره شایسته خصوصي فرشتہ دا ډېر معزز فرشتہ دا. he is not a common layman. he is a noble angel. قالت خذ فذلكن الذي داویا بسړې دي لمتننی فی چې تاسو زبلیم کولم ملامت اولم د په محبت. that is the guy you people used to blame me for my love with. ولقد راودته عن نفسه تاکي سره ما ډیمانډ کړي دنه د نفس د فاستعصم خود د عصمت مظاهره کړي دا فاستعصم he claimed to be innocent. he tried to be innocent not to do that. فاستعصم د بچ بچاو اراده کړي دا ولا ان لم يكن زوم committed him. یہ خدای ہوئے چې زوم committed him. ولا ان لم يفعل كذا اونك ما آکار امرو چې زورتایم لا يسجنن دیو پجیر کې چولشي ولا يكون من الصاغرين اكيد بده من الصاغرين د ذلیل خلقنا زبر رسوا کوم کده زما desire fulfill نکی. so I will humiliate him to my utmost or to his utmost. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن من ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله